بعضې خلک د کچې ګوتې یا د کټې ګوتې نوک غټ پرېږدي. د دې په باره کې سوایید شته دی او که نه. ترمذي شریف دی 2961 یعنی 2761 نمبر روایت دی. انس رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل خلق ته چې تاسو نوکانم کټ کوئ بریتونم کټ کوئ او په څلوېښتو ورځو کې دننه د دې نه علاوه چې زیاتي ورځې پې واوړي نو د دې بیا ګناه سړي ته میلاویږي. په 40 ورځو کې دننه یو هفته 2 هفتې بعد یې کټکیم کټ کوه خو 40 ورځو نه بې زیات نه اړې چې څوک یې واړي نو علما څه لیکي د دې لاندې نو علما لیکي چې څوک دغسې کار کوي نو دا ګناهګار دی. دویم دا د مونځ مکروه تحریمي دی یعنی مکروه دی مونځ ثواب پوره الله نه ورکوي. او دریم دا دی چې دا مکروه تحریمي کار کوي یعنی ناروا کار کوي. او دریمه دا که چیرې دا په غسل کې لوند نشي دا نوک نو د ده غسل هم بیا نه وځي. نو خیال وکړو او ډاکټرې په نسبت سره په دې کې جراثیم جمع کیږي او انسان خېټې ته دا ځي. نو نن سبا زنانو هم غټ نوکان پریښي والکان هم پریښي. دا سخت ګناه ده او دا حرام دي او که دې ته چا جایز ویل انسان پې د اسلام نه خارجي.